محترم ورونو ډیر خلک چې فرض منځ شي کنه سمدستي پاڅېږي سنت منځ ته سننو کې حدیث دی عمر الله یو کس ولید چې فرض منځ وکړو سمدستي جګ شو کینه وای کینه او یهود د همدې د وجنه تباه شو چې د فرض او د سنتو په منځ کې هغه وقفه ګیپ نه راوسته هغه منې کړ نبی صلی الله علیه وسلم ناستو تایید دې خبرې وکړو فرض منځ وکړي سمدستي سنتو ته مه پاڅېږه کنوره مناظره سره نه کې ما سره یو وابي په دې مناظره وکړي زه وایم چې وابیان به د هندوانو نه په جهنم کې لاندې پراته وي ځان خو دې جنتي ثابت کړي مقتدیان حضرات د ناپوهۍ د وجې فرض مونږ چې وشي دوی ناستې سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله دا وایي ښه به ما ګوري چې یاره مولانا صاحب خو فرضو پسې اللهم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام وویل زر پاسېده سنت وکړه ایت کرسی سبحان الله والحمدلله الله اکبر وغیره تسبیحات د سنتو نه رستو ویل اوس چې مولانا صاحب داسې کوي خدای به پوهېږي زه به نه پوهېږم خو نه هغه داسې شیخ مکاټان شان دي دا بعضې چې ته بل چا نه دا دین زده کړی دی فرضو پسې کیني اوږده به ناستي لګیا وی او زمونږ د فقهي کتابونو پنځه شپږو کتابونو دا لیکلي دي چې هغه فرض چې د هغې پسې سنت وي نو د اللهم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام نه زیات کېناستل مکروه دي او د لس پنځلسو کالو نه هغه مقتدي ته اوسه پورې ما نه دي ویلي چې صاحبه دا مکروه دي دا کار مه کوه ولې هغه د شیخۍ دپاره کوي د ثواب دپاره یې کوي او یو څوک چې د ثواب دپاره یو عمل کوي او هغې کې ته وسوسه ورته اچې نو دا د شیطان کار دی دا د عالم او د سم سړي کار نه دی زه دا دې شیخۍ کې لګیا دی پرېږده چې لګیا یې کوز زه ورته وایم دا مه وایاسې نه چې ایتې کرسیان یې پرېږدي ورڅه پرېږدي بس خو بهتره دا ده هغه فرض چې د هغې پسې سنت وي تسبیحات او ایتې کرسي به د سنتو نه رستو وایي مخکې به نه بیا که کم حضرات ډېر ټینګ وي او د خپلو بعضو مشرانو اتباع کوي چې یاره زمونږ تبلیغي امیر صاحبان داسې کوي مولانا صاحب تا پسې نه ځو مونږ خپلو امیرانو پسې ځو نو خپلو امیرانو پسې ځه خو د صحابو او د رسول الله مبارک طریقې مه پرېږده بیهقي شریف دا حدیث ذکر کړی دی صدیق اکبر رضی الله عنه به چې سلام وګرځاو جلد به پاسېده تا به ګمان کولو چې دی ناست دی علی الرصف په ګرمو کاڼو باندې په ګرم کاڼي چې څوک ناست دی تحیاتو کې زر ته ټوک وایي وی داسې زر به پاسېده تا به وی په ګرمو کاڼو ناست دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بدرالدین عینی رحمه الله په عمدة القاری د بخاری په شرحه کې د عمر فاروق صاحب قول نقلی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې جلوس سرستو د سلام نه چې قبلې ته مخ کړی په تحیاتو ناست او سلام دې ګرځولی وای دا جلوس بدعت نو ګوره بدعت کې دی اخته دی خو د دغه شیخ داسې ګمان دی چې ګینې دا ټول خلک زر پاتې دا بدعتیان دي او زه سني یم دا فکر یې غلط دی خو د شیخۍ نه یې که کوي مونږ ورسه کار نه لرو خلاف اولا کار دی علماء دې ته مکروه تنزیهی ویلي دي کراهت تنزیهی خلاف اولا ته ویلی شي مقصد مې دا دی چې تاسو مونږ به اتباع د سنتو کو چې کم کسان بیا خامخا فرضو پسې وایي نو بیا د قبلې ته مخامخ نه کیني مخ دې راتاوی دا ځای دې پاسي بل ځای کې دې کیني او کدا سلام په کوم ځای وګرځېدو په دقه ځای ناست دی او سنتو ته نه پاسي دې ځای نه پاسي مخ قبلې نه تاوی او په دې ځای کې سبحان الله الحمدلله ته نه خطه دی نو دې ته محدثین عمر فاروق رضی الله عنه بدعت ویلي دي او فقهاو زمونږ دې ته مکروه ویلي دې نه بې ځان ساتل پکار زما مقصد دا دی چې یو سړی د شیخۍ او د ثواب په نیت یو عمل کوي په نرمه طریقه د هغې پوهول ښه خبره خو هغه تشویش کې اچول هغه دا د عالم نه د مسلمان نه د شیطانی عمل دی هغه ته به خپل عمل کې وسوسې نه اچوي مثلا